السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو تن باندې محترم بل ورځ مې په ټلیفون کې کتله یو سړي دا خبره کوله چې دغه زما زوی زما نه عاق دی څنې دي څو کاروبار ورسره کوي یې نه د کاروبار زمواره د هیڅ شي زموارې زه نه لرم دا زما د زوی سره څو کاروبار وکړي و یو سړی راولاړېږي چې دغه زما زوی زما نه عاق دی زما په دنیا کې دی حق نه لري ایا دی حق لري که نه لري پلار دې رالی پریشانه سلو او په خشم باندې سو اگر چې د مور او پلار نافرماني کول ګناه ده ګناه خبره پر ځای باندې ده اوس دی د پلار د مرګ آباد کې د په میراث کې حق لري که نه پلار خو دې زما په جایداد کې هیڅ حق نه لري دی ما بری کړی دی چې اخستې مې دي که چیرې دغه پلار و د زوی ته حق نه دی ورکړي الله تعالی حق ورکړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک حق ورکړي دغه بچی چې پلار عاق ګرځولی دی دغه بچی چې د پلار نه فرمانه بچی دی له پلار د مرګ څخه آباد کې دی په میراث کې حق لري او بل دا ده په کور کې بې انتفاقي دي او جنجالونه دي یو د پلار او د زوی په مابین کې جنجال رالی او زوی ورته وویل چې ما ته خپل حق راکړه زه جلا کېږم زوی د پلار سره هیڅ حق نه لري دا مال جایداد دا ټوله د پلار د بچي ورته وویل چې ته خو مال لري دولت لري او جایداد لري نو دو پلار ورته وویل دا خو زما دي نو دو زه خو ستا زوی یم په دې کې حق لرم په ژوند کې بچی په دې کې هیڅ حق نه دغه نافرمانه بچی بیا چې کله پلار وفات شي بیا جنجالونه کوي د میراث آباد کې د حق لري هغه چې خدای نه خسته کافر شولو که پلار وفات شي او بیا د حق نه لري د دې سره بل مسله ده یو پلار ولاړیږي وخپل اولاد خپل حق ورکړي یعنی ویل چې دغه یو بچی مې ډیر نافرمانه دی زه دا جلا کوم دته یې حصہ ورکوم د میراث آباد د مرګ آباد کې دغه بچی په دا پاته مال کې حق لري ایا کنه اوس د کم شی و دغه بچی ته ورکړی دی د مرګ آباد کې هم د په میراث کې حق لري دا بچی زکه په ژوند کې چې د کم شی ورکړی دی دا تحفه بلل کیږي دا هبه بلل کیږي دا هدیه بلل کیږي هغه چیرې دا بچی ته دا حق ورکړي دا خبره د گواهانو په مخ کې په وکی چې ګوره بچی دغه پیسې دغه جایداد دغه مځکه یا دغه دکان دغه شی تا در کومه زما د مرګ آباد کې په میراث کې ستا حصه نشته هغه اوس ما ده که بچی دا خبره ورسره تایید کړي بیا د مرګ آباد کې دغه بچی په میراث کې بیا حق نه لري او د دې سره بل مسله یو پلار ولاړیږي و ټوله بچان ته هر و ته جلا حق ورکړي هر بچی د خپل حساب خپل ژوند کې ورکړي دی به څه رقم ورکړي اوس کله که چیرې پلار وفات سلو د زوی د دوی حصې دي د لور د نیمه حصه ده یوه حصه ده معنا نو کله چې دی په ژوند کې مال او جایداد خپل بچان ته تقسیمول غواړي دا بیا نه پلیږي بیا به د پوره حق ورته ورکړي لکه څنګه دوی به حصې چې د بچی دي دغه رقم دوی حصې به دی ولور ته ورکړي دا نسی کوي چې په ژوند کې دوی حصې او بچی ته ورکړي او یوه حصه ولور ته ورکړي یو صحابي رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په خدمت کې عزت وکړي د الله رسول نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ زه دغه زید ما یو برې د یو غلام د بچی ته ورکوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک پښتنه وکړه ستانور بچان ستا کنسته نو دور ټول د الله رسول بچای مستا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک تو فرمایي د الله تعالی سو بیریږي
د خپلو بچانو په مابین کې فرق مه کوه. د خپلو بچانو په مابین کې ظلم مه کوه چې وته شی ورکوي او بل ته نه ورکوي. د یوه بچي حق په بل باندې خوري. باید د بچانو په مابین کې میانروي اختیار کول شي. د یوه بچي حق په بل باندې نه وخوړل شي. دا ظلم دی او د ظلم انجام د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به تیاری په دغه سړي باندې چې په هر شکل باندې ظلم کړي. بعضې ډېر داسې کسان دي چې بعضې بچیان ته حصه ورکوي او بعضې ته نه ورکوي. بعضې بچیان په فقر باندې اخته دي، بعضې په جایداد کې میلې او چړچې کوي. دغه ظالم پلار به د قیامت په ورځ باندې د دغه حساب او کتاب ورکوي. که چیرې څه مال ورکوي و ټولو ته ورکړه او که نه ورکوي بیا ټولو د دې نه منه.